بس مخکې وای بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم علیه. د تیرې هفتې نه چې کوم سبق مونږ شروع کړو نو دې ته ما تفصیل دي ته ویل کېږي سابقون الاولون. سابقون الاولون یو خو دې ته ځکه وایي کنه چې قران مجید کې دي صحابه کرامو دا نوم ذکر شوی دی والسابقون الاولون من المؤمنين والمهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بل دا چې دا سابقون الاولون هغه کسان دي چې کوم اوله زمانه کې هغه چې د اسلام راوړو او اسلام هغه ډیر د نږدې نه کتلو سخت تکلیفونه برداشت کړو او بل پدې کې اکثر کسان چې دي کنه اب 10 مبشره کړي لکه موږ کم مشهور خطبه چې کم د جمعې په ورځ باندې ویل کېږي نو پای کې دا موږ بار اورو چې پیغمبر اسلام دې ټولو 10 مبشرون نمونه غوښتي تاسو کوم ګروپونه چې دي دي کې اولنی لس ګروپونه چې کوم نمونه دي 1 نه 10 پورې دا ټول 10 مبشرون نمونه دي چې موږ وایو ابو بکر رضی الله عنه فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه علی فی الجنه طلحه بالجنه او زبیر فی الجنه عبد الرحمن ابن عوف فی الجنه سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه فی الجنه سعید ابن زید فی الجنه ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه فی الجنه. نو دا تیر سبق کې موږ د سلور کسانو ذکر کړو یو د حضرت خدیجه رضی الله عنها او یو د حضرت علی رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه د دې ذکر موږ کړو ضمن پکې د حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه خبره چنده راغلی و. پنځم مسلمان چې دا څوک دی نو د یو قول مطابق پنځم مسلمان چې نه هغه دی عثمان غنی رضی الله عنه او د یو قول مطابق دی زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه. زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنہ دا هم په 10 مبشره کې صحابي له د باره کې موږ خبره کوو. حضرت زبیر ابن عوام دا د حضور صلی الله علیه وسلم ترور وا حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها نوم صفیه بنت عبد المطلب د پیغمبر سلام د پلار خور وا صفیه بنت عبد المطلب نو دې د هغه زویو د صفیه زویو او یو خدا خبره شو بل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د دې رشتہ دا وا چې حضرت خدیجه رضی الله عنها نه دا د هغه د ورارو د حضرت خدیجه هم ورارو ځکه زبیر ابن عوام ابن خویلد یعنی خویلد چې دی کنه خویلد ابن خویلد نو خویلد د حضرت خدیجه د پلار نه هم نومو حضرت خدیجه بنت خویلد نو دا خویلد د حضرت خدیجه هم پلارو او دا عوام هم پلارو نو دا د حضرت خدیجه رضی الله عنها داغي ورارو د حضرت خدیجه ورارو او د حضور صلی الله علیه وسلم د ترور جو او بل رشتہ داوا چې دا د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ زمو د حضرت ابوبکر رضی الله عنه درې لوریانې وي د حضرت ابوبکر درې لوریانې وي د مشرین نومو اسماء بنت ابي بکر او د دویم نومو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها او د دریم نومو ام کلثوم او اسماء بنت ابو بکر خاون چې د دینه زبیر ابن عوام نومو او ام تسګه ها ګوره دا زبیر ابن عوام ده او دا خویلد او خویلد په دې کې دا ما دې لپاره ولیکل بیا د پیغمبر اسلام د ترور ویلې نو دا صفیه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترور او دای د نیکروم ده او بیا ما تاسو وی چې د بل رشتہ دا چې دا د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ داماد ته چې یو د اسمانو مو د حضرت ابوبکر رضی الله عنه د لورنا یو عائشہ نومو او یو ام کلثوم نومو خجو ها خو خدي شو ها اسماء بنت ابي بکر دا د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها لوروا او دا د حضرت زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنہ خزوا حضرت زبیر ابن عوام د زوی چې دی کنه عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه مشهور صحابي دی مخکې واقعاتو کې حجاج ابن یوسف چې کله هغه شهید کړو او تاسو د تعمیر بیت الله شریف کې 5م نمبر چې کوم د بیت الله شریف تعمیر شو نو هغه ویل شو عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه دا عبد الله ابن زبیر هغه صحابي دی کنه چې کله صحابه کرامو او حضور صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو مدینه منوره ته نو يهوديانو هغه دا مشهور کړل چې موږ په دې مسلمانانو باندې سحر کړه دي جادو کړه دي لکه دا سحر او جادو نه د يهوديانو ته پوخانه دا عادت ده
نو هغه دا خبره مشهور کړل چې موږ پرې مسلمانانو باندې سیر کړل جادو کړل او د دوی په کورونو کې بوس نارینه اولاد چنده باندې پیدا کیږي مسلمانان ډیر زیات لکه ډیر پریشان او چیرې دا بلکې چل بګيږي نو چې کله اولنې مدینه منورې ته خلک ورسېدو نو اسماء بنت ابوبکر او د زبیر ابن عوام رضی الله عنه د دوی په کور کې الګ پیدا شو عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه کله چې دې پیدا شو صحابه کرام ټول نعره تکبیر دیندا بلند کو او ځکه چې هغه خبره چې کوم هغه مشهوره کړي و چې د دوی منارینه اولاد کې ټول خبره دیندا غلطه شوه نو مسلمانانو د دغه پیدایش باندې ډیر زیات خوشحالي کړو او یو د په 10 مبشره صحابه کرامو کې هم دا عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ ها بل چې حضرت زبیر ابن عوام په هغه شپږو کسانو کې هم شامل دي چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې نه دا وفات کېدو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل چې زما د مرګ نو ورستوبه تاسو شپږ کسان تاسو زنمونه در کومه په هغه شپږ کسانو کې تاسو ځان له یو خلیفہ مقرر کړئ یو به حضرت عثمان رضی الله عنه یو حضرت علی رضی الله عنه یو حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه یو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه طلحه ابن عبید الله او ابو ذر غفاری رضی الله تعالی مجمعین دا ولیکم چې تاسو بیا یادی دا اخو موږ له بکار ورازی ښه عثمان رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله عنه زبیر ابن عوام او سعد ابن ابي وقاص او طلحه ابن عبید الله تاسو اوله کې به مارکر راوړلې او پینونه به راوړل او وسیدنه تاسو ورورو لګ دقیقه نو دا پکار دي تاسو دا د کوله محفوظ کوله او یو بل صحابي دی 1 2 3 4 5 یو ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ غفاری د واقع مستر روانه ده دا شپږ صحابه کرامو چې حضرت عمر رضی الله فرمایل چې کله زم مړ شمه نو زما د مرګ نو ورستوبه د شپږو کسانو کې به تاسو مشوره وکړي او په دې شپږو کې به ځان له تاسو امیر منتخب کړئ یو حضرت عثمان رضی الله عنه علی رضی الله عنه زبیر ابن عوام رضی الله عنه سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه ابو ذر غفاری رضی الله عنه دا صحابه کرام چې دي کنه نو دو په هغه شپږ کسانو کې او دا د کې اکثر تیر دا په 10 مبشره کې دي 10 مبشره هغه کسان ته لګيږي چې په یو مجلس کې ورته پیغمبر اسلام د ټولو ته ویلو چې تاسو الله سبحانه چې دا جنتیان دي بل د یو خصوصیت دا ده چې د په اسلام کې ټول الاولین سری چې کم حضور صلی الله علیه وسلم لګلی یو خلک موږ دا مشهور ده چې په اسلام کې ټول الاولین جنگ غزوه بدر شوه ده هغه تعالی د اسلام کې نور جنگونه هم شوه خو غزوه بدر هغه جنگ کوم چې د قریش مکه خلاف اولنې جنگ شو ورستو ان شاء الله مدني ژوندۍ کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم راشي چې په 1 هجری کې کم واقع شو په 2 هجری کې بیا غزوه بدر تیرنو غزوه بدر په 2 هجری کې په رمضان مبارک شو داغه نمک واړه سریه پیغمبر علیه الصلاه والسلام لګلی وي نیو سریه زبیر رضی الله تعالی عنہ چرنده لګلی و د ټول نه اول د اسلام لپاره تور چرنده حضرت زبیر ابن عوام چې تکړه او چلولې د ټول نه اول هغه سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې په دې بسروسو دا ذکر روان دي سعد بن ابي وقاص نو دا زبیر ابن عوام رضی الله عنه سو خصوصیات دي چې د پنځم نمبر جندا مسلمان دي او دا ډیر د کله اسلام راوړو کنه نو ډیر زیات ظلمونه په خلکو کول خاص کر د دې وترو او د باندې ډیر زیات ظلم چرنده به کوم نو دا زبیر ابن عوام رضی الله عنه سره خبرې وي چې داغي تعارف موږ تراشي بل د صحابي دي طلحه بن عبید الله طلحه بن عبید الله دا هم د 10 مبشره صحابه کرامو کې دي رضی الله تعالی عنہ او 10 مبشره کې دي او د هم قریشو دی وی کنه چې زه بصره تتلوم د تجارت لپاره یو بصره دی یو بصره دی بصره عام طور باندې تاسو کم دي نه هو کې یو بصرین دي یو کوفین دي کنه نو دا بصره چې دا بصره د عراق خار دی دلته د سیرت کې چې کم بیانېږي د دغه تینه د مرادو دلته بصره نوم د بصره د سلی کېږي په الف په اخر کې د بصره دسه د شام علاقه ده د شام علاقه او کوم بصره چې کوم د کنه کوم چې د عراق د بصرین او کوفین دي دا تینه د مراد نو دیو چې زه د بصره ته تلومه د بصره په بازار کې زومه یو راهب هغه د خپل کلیسې نه کنيسه صومعه ورته ویل کېږي کوم چې د يهوديانو د عیسایانو ګرځي آی کې هغه عبادتونه کوي نزي چې زال ته تلومه نو یو راهب هغه د خپل صومعین راوته او چې پتا څو کې دي یو کس تره چې هغه د مکه مکرمه راغلی
او دلته کې لکه تاسو ته مخکې ویل شي چې الافهم رحله الشتاء والصيف دا قریش خلک چې دین دا بتل مکه دغه ته شام ته بتل په ګرمي کې په یخني کې به یمن ته تل خپل تجارتي سفرونه به کول نو دغه کس وی چې تاسو د مکه مکرمه نه راغلي نو د خلک راغله تجارت لپاره د څه په سوچته چې هغه د حرم مکی اوسیدونکو د ویزه لاړم او تلاوی چې زو يم دا غزنه راغله ما نو دغه ورته وی دي راهب ته تاسو کو چې په مکه مکرمه کې سنوي خبر راغله ما ته پته نشته لزو خودل د کیما وی احمد پیژنې احمد د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په مخکنی کتابونو کې د پیغمبر سلام نوم احمد او دغه کې سورې صف کې ترازی من بعد اسمه احمد نو په مخکنی کتابونو کې د پیغمبر سلام نوم احمد چې احمد پیژنې چې زه احمد ته پیژنم چې دا د عبد الله ابن عبد المطلب زوی دی او دې چې دی کنه د بدن نبوت دعوه کوي او دا میا سره هغه دغه د ظهور ده او دې په مکه مکرمه کې پیدا کیږي با داغې نه بعد بده سي کجور والے زیږي او شګلن زیږي دا کانو بوټو والے زیږي نه اگې ته بده هجرت وکړي او کتل کله تا هغه ولیدو او ستاسو هغه د ظهور پته ولګی دا نو ته به خامخا ایمان نه وړي دا طلحاوی چې زور عالم مکه مکرمه ته نو ما خلکو ته پوښتنه کوي چې سنوي خبره شوې ده وی چې او نوې خبره خدا شوې ده چې محمد امین صلی الله علیه وسلم هغه د نبوت دعوه کړی ده ما ته چې څوک ملګری دي وی چې ابن ابي قحافه د ابو بکر رضی الله عنه د پلان ابو قحافه نو چې ابن ابي قحافه د ابو بکر رضی الله عنه چې دا عمل کړی شوی دی د خدای حضرت ابو بکر ملګرو دا ګور ټول هغه کسان دي کنه زبیر ابن عوام سعد ابن ابي وقاص طلحه ابن عبد الله عبد الرحمن ابن عوف چې دا د دوی سرناس پاس خلکو د ابو بکر صدیق رضی الله سره نو دې لاړو ډاری په ابو بکر صدیق رضی الله پسې ورته وی چې ما خو د ستلم ما ټول خبره ورته وکړه او چې او دا خو لکستا زین کې خدای پاک خبره اچول او دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحیح پیغمبر دی والله پاک له نبوت ورکړه دی او ما به ایمان نه وړه را چې تاسو بوزما او دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په بوتلو او د چرنده هم ایمان راوړو د خصوصیات دادي چې یو خدای په عشره مبشره کړي یعنی باغ له کسانو کې کم چې په یو وخت باندې اغي ته الله پاک د جنت زیره ورکړه حضور صلی الله علیه وسلم یو دا ویم دا چې د په هغه اته کسانو کې چې هغه په غزوه بدر کې شرکت نه وکړي د سدوجینا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه بیا هم په مال غنیمت کې ورلې سور کړو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوی ته وی چې لکه تاسو چې کنه تاسو ته بدون ثواب ملاويږي څومره چې د بدر شرکاو د جنده ملاويږي او مال غنیمت کې هم تاسو ته ملاويږي یو په حضرت عثمان رضی او یو په دا طلحه ابن عبید الله رضی الله یو دا چې کنه د هم د حضرت ابوبکر رضی الله د لور ام کلثوم چې نه دا خاونو ام کلثوم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله زومو د ام کلثوم نه دا حضرت ابوبکر اخرنی لور ده مطلب کشر لور ده یو قول بګیدا ده چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی وفات شو د وفات د وروسته د جنې جننده پیدا شو او دا د طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنہ د خزو د ډیر زیات سکیو په یو غزوه په مقامه پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته طلحه الجود ویلو چې د سخا سات جود ویلږي سخاته او کوم ورس چې دا کنه لکه بالکل د په دغه باندې لکه مونږ په پښتو کې تیر د نمبر وړو نه هغه د غزوه احد موقع چې په غزوه احد کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د کافرانو راګیر کړو او خلکو دا خبره مشهور کړه نعوذ بالله ان شاء الله ورسو تفصیلی واقعاتو کې براشي احد په واقعاتو کې چې خلکو دا خبره مشهور کړه چې نعوذ بالله حضور صلی الله علیه وسلم کافرانو چې شهید کړه دي او صحابه کرام بالکل به حوصله شول او هغه وتختیدل بل حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه جبل رومات لچنه هغه حمله وکړه او صحابه کرام ټول افراتفری شروع شول نو دا طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو طرف ته بل طرف ته چې دا بګرځي دوبه نو دغه وخت ورته پیغمبر اسلام فرمایل چې احد ورس خدا غصب د طلحه دین پیغمبر علیه الصلاه والسلام بدل طلحه الخير وي طلحه الخير وي او حضرت عمر رضی الله عنه بدتا صاحب الاحد وي صاحب الاحد چې دا هغه کس دی چې په احد کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیات شجاعت او د بهادری مظاهره کړو یو عربي راغی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته پوښتنه چې الله پاک په قرآن مجید کې ذکر کړی دي فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر چې بعض د دې په دې صحابه کرامو کې چې هغه خپل نظر پوره کړل او با شرن علی انتظار کوي دا منهم من قضى نحبه د دې څوک مراد دي پیغمبر علیه السلام ډیر صحابه کرام ناسو پیغمبر یو طرف ته قتل بل طرف ته
کړل چې ته زو څوک وکما پدې کې حضرت طلحه رضی الله عنه تشریف راوړو پیغمبر ذات والسلام اين السائل اته پوښتنه زمانہ کړو کم یو دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام په سره راوړو ورته دا طلحه نه دا کس ته چې دا غخه فمنهم من قضا نحبه کې دا خپل نظر ته پوره کړل ا دې په غزوه احد کې ډیر په بهادرۍ سره جنده جنگیدل یو دی طلحه ابن عبید الله خصوصیت دا د رضی الله تعالی عنہ چې دا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام همزلف دی همزلف موږ ورته په پښتو کې سانډو وایو کنه چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو بیبي و د ترور لوري هم زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها زینب بنت جحش دا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام بیبي و ان شاء الله ازواج مطهرات کې کلم باز کو بیا به دې مکمل تفصيلات راشي زید رضی الله عنه سره له نکاح داګینه بعد بیا پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته نکاح مل شو زینب بنت جحش یو خور و دا غیر حمنا بنت جحش د دینم یاد ساتي ان شاء الله واقع افکبا بیا هم د دې بحث چې دا براشي حمنا نو دا حمنا بنت جحش دا طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنہ دا ټبر و او بل دا کنه د یو بل خصوصیت ده چې ابو سفیان نه او بیا خروس صحابي شو د ابو سفیان هم د دغه سانډیو ځکه عتبه د یو کافر او غټ کافر دی عتبه او د یو لوروا د غیر نوم هندا ها د عتبه او د لوروا هندن مداګینه نو د هندي خاون چې د ابو سفیانو د هندي خاون چې دا ابو سفیان عتبه دا یو مشهور کافر دی ان شاء الله په دې سلورم پنځم کال کې چې کله موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم آینده سبقونه کوو کنه د بیا په د ذکر راشي چې عتبه زامنو هغه شیبه دا عتبه او شیبه دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته ډیر زیات تکلیفونه چیندا رسول یو د دې عتبه یو لور هنده د ابو سفیان لور یو د عتبه بل لور ام لبان دا غینم ام لبان د ام لبان چې کنه د دې خاون حضرت طلحه ابن عبید الله نو دا د حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د حضرت ابو بکر عنہ زومو د ام کلثوم خاونو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم ساندو او د ابو سفیان هم ساندو چې د هندا د خوروا ام لبان دا غینمو ام ابان دا غینمو ام ابان او دا داغي خاونو طلحه ابن عبید الله دا ام ابان چې کنه او د ابو سفیان د زوینه بیا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ نو دا دغه حضرت ابو سفیان سے زویر امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ام ابان چې کنه د ډیره زیاته سخی زنانه وا او ډیره زیاته او خيار زنانه وا او ډیره زیاته خسته زنانه وا او پلاری د مکی په قریش په سردارانو کې نو دې د ډیر زیات نکاحونو پیغامونه برتراتل خواږي د چا پیغام چې دا منه قبلو او کله چې د دې طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنہ د نکاح پیغام ولګو د پیغام قبول کو نو خلکو دې تاسو کو چیرې دا تاول دې دا پیغام چې دا قبول کو نو دی ورته یو خبر وکړه یو شپږ خبر ورته وکړه چې په دې کې شپږ خصوصیات دي دا شپږ خصوصیات د وجه نماز سره نکاح وکړو او دې پاک دې په ټول کې دا راولي دا ځکه دا اخلاق غټي سره یو دا و چې مانه د سره دې نو واده وکړو چې کله دې کور ته داخليږي نو په خندا من داخليږي لکه بهر چې څه خبرې هم شوي کنه هغه بهر پاتې کی او چې کور ته راځي نو په خندا په خوشاله باندې کور ته راځي یو صفت دا ده دویم صفت دا ده چې کله د کور نه وزي نه په کور کې هر قسم خبره تروشي هغه په کور کې پاتې کی او بهر ته په خوشاله باندې په خندا باندې چیندا وزي دو صفات ده دا یو دا چې کور ته راځي په خوشاله باندې په خندا باندې راځي او بل دا چې کور نه وزي نه دا په خوشاله باندې په خندا باندې وزي دریم صفت ده وې کله دنه تاسو وغواړي نو دې بوخل نه کوي بوخل بګی نشته سخی دی او کسته ونه غواړي نو انتظار نه کوي چې ورګه دې بار نو سو غواړي چې بیا بل ورکه مو کوي غوښتل رانو ورکوم ولا نو دا چل بګی نشته سخی دی ډیر زیات چې کسته وغواړي جو لکه بیا خود درکې انکار نه کوي کسته وختنی نه نو بیا دې انتظار نه کوي چې ورګه دې رانو غواړي نو دا سلو پنځم خبره پته کې دا وای کچر دې ته د خدمت وږي نو دې ستا شکر به ادا کوي او ستا شکر گزاري به کوي او په بل طریقه باندې بتاته احساس ورکړي چې رتا جمال کم خدمت کړو داغي بدله ملل دا درکړه او شپږم نمبر دا کچر ته غلطي وشي نو دې معافي چرنده ډیر زیات زر کوي دا شپږ خصوصیات پدې کې دي د دې وجه نه مار د باندې د سره نکاح وکړو د 18 سال په عمر کې یا د 19 سال په عمر کې د جندا مسلمان شوی ورستو بیا وفات شوی دی سره وم نمبر کس یا اتم نمبر کس چې هغه اسلام راوړل دی هغه سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ
سعد بن ابي وقاص دا هم رضی الله تعالی عنہ دیم په عشره مبشره صحابه کرامو کې دی وی چې د اسلام راوړلو واقعي دا ده چې کله ما اسلام راوړو دا غي نه درې ورځې مخکې ما خوب ولیدم د اسلام نه درې ورځې مخکې ما خوب ولیدم ادا خو مولد چې یو سخت تیار ده او ډیر زیات لکه د سې د یری غونډه کې حالات دي او زه پای کې سم یریږم په ما وکړل اچانک یو سپوږمۍ غونډه کې راغله او زه په مخنده باندې هغه تلاړم هغه سپوږمۍ په ځلاړم په سپوږمۍ پرانا بسي وای چې و مې قتل حضرت ابوبکر رضی الله عنه زید ابن حارثه رضی الله عنه حضرت علی زمانه مخکې هغه ته چیندار رسیدلی دي دا غرانا ته دیو زرا پاسې نو زما سره فکر او زلارم ډایرک په حضرت ابوبکر رضی الله عنه پسې حضرت ابوبکر ته خپل خو بانکو دا ګور دا ملګری دی حضرت ابوبکر نو دا ملګری دی او خپل ملګری ته خبر وکړه چې ما د بیګا خو لیدل لري او په خو کې میته هم لیدل او زید نه لیدل لري نو د دې بس تعبیری نو ورته چې مبارک شته ډېر خپل خوب لیدل او دا بهترین خوب دی او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت ورته هر طرف ته جهالت یری پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله پاک نبوت ورکړ دی ما په ایمان نه وړه دی حضرت زید په ایمان نه وړه دی او نور صحابه کرام په ایمان نه وړه دی راځه په ایمان نه وړه او د لاړو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته خبر وکړي ډایرک چې د اسلام قبول کوم د دې حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دا د دې یو څو خصوصیات یو د خصوصیت دا ده چې په اسلام کې د ټول نه لاولنې تیر هغه د چلول لري دا مخکې منغو وې کنه سریه زبیر رضی الله عنه د پای کې تلو سعد بن ابي وقاص د ټول نه لاول چې ده کنه دا د اسلام کې د ټول نه لاولنې غشه چې دا د چلول بل په غزوه احد کې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام غیر چا پر سلو وړ طرفون ته بدغه شوشتل او پیغمبر علیہ السلام چې کله دی ولدو کنه نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته ارمی یا سعد فداک ابي و امي دی وی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې اے سعد ته وشتل کوه غش ولا زما مور بلا دې پتا باندې قربان وي دې چې ما ته وسوم دا خبر را دیږي زما بستر کې وکړه دي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دینه مکه په صحابه کرامو ته ویلو چې فداک ابي زما بلا دې پتا باندې قربان شي او یا به چا کم صحابي په تل زیات خوشاله شو نبی محمد صلی الله علیه وسلم ورته فداک امي زما مور دې پتا باندې قربان شي خو زه هغه اولنې صحابي ما چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما لپاره خپل مور او پلاټ باندې یو ځای کړی دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی چې ارمی یا سعد فداک ابي و امي چې اے سعد ته وشتل کوا زما مور او پلاټ باندې دستانه چې دا قربان شي کله چې اسلام راوړو کنه د مور قسم وکړو مور بډای مور وا او د قسم وکړو چې زما د قسم چې نه بز ډوړې خورم نه بز وبس کما او نه بز چې لري غرمونه بز سوري ته بزم سوبر چې خپل دین نوړېدل نه ځکه ته خپل پلان نک دین پرې خودل لري او موږ د دې پرې خودو زبردار کوم حضرت ابن ابي وقاص رضی الله عنه د خپل مور ډیر زیات تابعدارو یو ورځ دې ستې راکړه په سباله باندې بیا چې نن د ټول ورځ چې په نهار باندې دې مورې تی لکړه نو چې اخر ستړي شو کنه او ګرمي دا خو لکه د سعودي عرب خو ډیره سخته ګرمي نو دا په ګرمي کې لکه ډیر زیات ستړي شو دا سوري ته لاړه د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه پسې لاړو او ورته چې زما مور تا ته پته ده چې زما ستاسو سره څومره محبت ده د دې ما ته پته ده او تا ته پته ده د دې اچا ته هم نور پته نه لګي چې زمونږ مېس کې څومره ډیر زیات محبت ده خو زما مور دې خبره ده چې ستا خو یو ساده او د دې په ځای باندې ستا یو سانو ستا د سل ساهونه شي او ستا په دې تکلیف باندې تا یو ساستانو زی ته خوراک ونه کې اسکا کونه کې په ګرمي کې ناشته یو سادي وزي بیا دی بلوزي بیا دی بلوزي سل ساهونه بستا راځم شي او سل ساهونه بستا وشي خدا به اوزي خو د ایمان نه نورم او زه پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې ایمان نه وړل او کسه کېږي زه تیار یم مرته و چې کله پته ولګي چې زما د ازوي د لکه قبلي کې به خپل قسم چې مات کو خراس کا کې دا شروع کو دا دې دې پورې کم کسانو کنه دا اکثر هغه کم چې په قریش کو د قریشو نه بهر چې کم کس ایمان نه وړ ټول نه لاول هغه ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ باج کسان ته وای ابو ذر غفاری نه غفار خدا الله پاک صفت ته غفار یو قبیله ده ابو ذر غفاری خپل نوم جندب خپل نوم ابو ذر غفاری ورته لګیږي دته سزا نه خبر راغی چې دې په مکه مکرمه کې یو سړی راوتل لري او هغه چې د ابو ذر غفاری د ډیر زیات صحیح انسانو او د بت پرستی انکار کړو د خلکو چې بت پرستی کوله چې دا په پورې خاندل او د من کول به ولکه دې دغه نو دا خبره چا دا کړل چې دې یو کس ته هغه په مکه مکرمه کې له هغه د بوتانو خلاف ته نه را پسې لري او وی چې بما باندې الله پاک نبوت نازل کړل نو د خپل رور ولې کو دغه ته 19 نو دغه 19
انیس نومو چې ته لاړ شه او په دې مکه مکرمه کې چې دا وګوره چې دا سړی سوی مسلم شریف کې پورا واقعا هغه ذکر شوی دا نو دې وای چې زلاړم دا انیس او ما د خلکو نه پوښتنه کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک چې دا سوق ته وسوي نو ما د پیغمبر سلام خبري ووري د خلکو نه خبري ووري دي او د راغه پیغمبر علیه السلام خپل ورته وی ابو ذر غفاری ته رضی الله تعالی عنہ چې هغه د سکسته او د سیدا دا خبرې کوي ورته وی چې دا شاعر دی وای دا نه شاعر خو نه شعر خو مال ډیر راځي وای کاهین نه کاهین هم نه دی نو ویر دا خو دما تسلی ونه شوله خو سهار به په خپل باندې لاړم ته په کور کې کېنا ازو په خپل باندې لاړم دا د معلومات په وکم ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ راغه مکه مکرمه ته او دی وی چې ما یو روایت کړی مسلم شریف کې راوته چې یو میاش ما تیر کړله او یو میاش ما سیب لګه وبم مسکلي دا زمزم وبا او کجوري به مخړي نور خوراک مراک به ماته نه ملوي دو یو روایت دا ده بل روایت دا ده چې زوراله ما الته مکه مکرمه کې په کیناستم په مسجد حرام کې جزنا سوما ما دا چانه تاسو نه شو کولای چیرې اوس چاته وایم او دا خو لکه خبره خو دا لکه مشهور نه ورور ورته ویلو چې خبره ټوله په پټه باندې چلیږي کته لاړ چا ته بوینو نو ما دوی چې ما انتظار کوم چې ورس سو کم چانه ته پوسو کما نو ما خام شو او څوک د سیما ونه لیدل چې ما دې ته پوس کړو نو چې شپش وز سم لاستما پل صادر مادر مې پزان باندې واچو یو او سترګې مې ولاغله یو سړی زورا پاس ولما او ما ته وی چې ته مسافر جمعې چې مسافر مې چې روټي چې ما خو روټي نه خوړلې و چې هغه ځان سره بوتله خپل کور ته او خپل کور کې مې ال دغه بما باندې روټي موټي وخړولا او زه سم لولم په بس ما سهار چې بیا را لمه په مسجد حرام کې داسې ما چې اوس په سوکره ته پوس پته کوم خو ضرورت نه شو کوله چې چانه ته پوسو کی په دوه مورز باندې بیا وې ټول ورځ ما په دې ششو پنځ کې تیر کړله ما خام شو بیا سم لاستما او دا پورا واقعي بیا دا کړل چې سم لاستما بیا یو کس راغو زیره پاسورم دغه پرونه کس کم چې پسې بیګار راغلو اب چې وس راغی او بیا دې پاسو کوړ دې بوتلو او ول دې په خوراک مراک چندای پوخړو بیا ودکو په سباله باندې بیا چندا راغه د په مسجد حرام کې بیا درې شپې د مسجد حرام کې تیر کړل د شپې بو د کېدو د کس په زیراتلو درې شپې چې وکړي نو دې کس ته پوسو کو چروري ته خو ملمي راغله او درې ورځې تا وشولې نو کستا سکاري تما دوایا که زستا سره سمدد کولای شم نو زبستا سمدد وکم پاږي او ته دې سره راغله او سار ما غم نه کوم باندې وسدغه نشته او کستا سکاري هغه ته وایا یو دوی زه یو خبره کوله د ما بریډه کې کما ته تو وینم ته بلکا چاته به وینو ډیر په پټه باندې تاسو زویم دا ورته صحیح ده ته وای جو هغه ته د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا خبره شروع کړه چې ما دې خبره اوریدلې او ته ډیر خوري دي او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یما او اعظم تر زوینه او ما په باندې ایمان نه وړل او سحر چې شي نو سحر بلاړ شو د پیغمبر اسلام خاله خو لکه حالات ګډ وډ دي نو چې کله ته زما سره رواني او ما ته پته ولګي چې را سوق را روان دي هغه موږ باندې پويږي نو زه بل کله خپل تسمه مسمه برابروم او ته ما ته نه ودرېږي ته بزي چې اصل ته سوق تکلیف در ورسه اچھا ٹھیک تا په دې حالت کې دی سحر کو او د لاړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه تپوس وکړو او هغه ته پیغمبر سلام ته دعوت پیش کو د چې د اسلام راوړو او مسلمان شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ته اوس مسلمان شوی لاړ خپل قبيله دا غفار ته او الله وخت روا په پټه باندې باندې خلکو سره خبرې کوا او خلکو له دعوت ورکوا خپل اسلام باندې ظاهر او چې کله مسلمانانو ته غلبه ملام شوله بیا به خپل قبيله نه چې دا براشي دلته نه خدای پاک په ما باندې دومره غټ احسان وکړو او دومره غټ انعام په ما باندې وکړو زه خدا چرته نه پټوم او سحر به چې دا اعلان وکم د لاړو په مکه مکرمه کې په مسجد حرام کې په چغه باندې اعلان وکړو چې ما اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وی ما په چغه باندې आवाज وکړو وای دا आवाज د خلکو او غوړو کې تللو چې خلک د یو طرف نه او د بل طرف نه د سره پڼ شو لکه څنګه چې وای لکه بین مچو ته سوکاڼه ولي او سړي باندې را پڼ شي او دا کافرانو په دمن را پڼ شو او چا سره لخت او په لخت وو چا سره کاڼو په کاڼو چا په یو سي چا په بل سي او دې دومره وو غنه چې را گزار کو حضرت عباس رضی الله عنه د پیغمبر اسلام تر خو ایمان نه وروړه ځکه د ورستو بیا چې دا ایمان نه وړه د بدر نه ورستو د ایمان نه وړه د هجری هجرت نه بعد د ایمان نه وړه نو دې راغه او چې الله بندګانو تاسو دا سړی ولې دونه وای دا تاسو پته نه چې دا خو د قبيله غفار سړی لري او زمونږ د تجارتي لارې جندا پاغو باندې دا نو که تاسو دې وس وای دې دې نه کې دې مرشي نو تاسو بیا داونه په کم تر باندې دې مو وای تاسو وای زه دې خلکو ناغه چې نن د اخلاص کما
او ماته دا خبره کړ په سوال باندې بیا وې زلانم او په سوال باندې ما بیا په مسجد حرام کې دا اعلان وکړو چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. بیا خلک راپړ شو او بیا زوالم او بیا حضرت عباس رضی الله عنه راغه او زه اخلاص کوم خلکو ته دغه خبره وکړه. نو دی وی چې کله چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام را رخصت ولما نو ما دې دونه نصیحتونه وکړل. هغه د نصیحتونو ډیر ذکر دي. یو خبره ماته پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا وکړه چې لا تخافوا فی الله لومۃ لائم، دا الله پاک په باره کې د ملامت کوونکي د ملامتیا نه مې ریګم. ته الله پاک خبره کې او تاسو ملامت کوي لکه موږ په پښتو کو کنه چې راګه دا کار مو کو نو خلک بسوي نو دا خبره بتنه کې د ملامت کوونکي د ملامتیا نه چرنده بنې ریګي. یو خبره ده. دویمه خبره ده چې قل الحق ولو کان مروا، چې ابو ذر ته همیشه لپاره رښتیا وایا، اگر که دا رښتیا ویل د حق ویل پتا باندې تاریخ او تری ولې نه دی. وای په دې باندې خبرو باندې د حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه د مرګ پورې جنده عمل کړو. او یو روایت کې حضور صلی الله علیه وسلم ویلي وای په کم سګونو باندې چې اسمان راکته شوی دی اند اسمان د سورج په کم ځای باندې دی کنه د دینه بدی کې د حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه ډیر زیات رښتونه څوک نشته دی. حضرت ابوبکر صدیق هم هده او دا جزوی فضیلت دی ابو ذر غفاری رضی الله عنه او په ازهد الصحابه باندې دی مشهور دی چې د صحابه کرام کې د ټول لزیات تاریخ دنیا سره حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه چې چا پر د دنیا خبره وکړه کنه د به دا کفر دی خالص د بل ډیر زیات لکه دنیا نه بے رغبت د لاړو خپل علاقه ته غفار قبیله ته او دیو د ضرورو انیس خپل مور ته دعوت ورکو، مور وسره مسلمان شول او بیا خپل قبیله غفار ته دعوت ورکو او په دغه دعوت باندې نیمه قبیله په دغه وخت باندې قبیله بنو غفار د مسلمان شول. بل په کم په سابقون الاولون کې چې بل ثابت کړي حضرت عبد الله بن مسعود عنه چې داغي واقعا د اسلام راوړلو په تیر سبق کې مونږ ویلو داغي یو خصوصیت دار چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای خذوا القرآن من 40 د سلور کسان تاسو د قرآن مجید زده کړل چنده کوي. یو په حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دی. یو د حضرت عبد الله بن مسعود عنه خصوصیت دار چې دا صاحب السواک والنعل د پیغمبر علیه الصلاه والسلام لی صاحب السواک او صاحب النعل د خصوصیتو. صاحب السواک چې سواک ویل کېږي مسواک ته نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسواک زموري دره دوا او دا د وسونه دي چې کنه سواک پیزار د پیزار نال پیزار ته لګي او سواک مسواک ته وای چې دا د هر چار پیغمبر اسلام په بهر ټیم کې دا کېدل به پکاریدل به اګه پیغمبر علیه الصلاه والسلام به بهر تتلو ک پیغمبر اسلام به سفر کو ک پیغمبر علیه الصلاه والسلام به کړي کې وو دا چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکاریدل به نو دي دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام صاحب النال او صاحب ان سواک ویل کېو چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په هر ځای کې وو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه ډیر زیات او د اسلام راوړل واقعي مکول چې عقبه ابن معیط عقبه ابن ابي معیط د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بغاون کو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې چا ډیر زیات تکلیفونه رسولي کنه یو ابو لهب دی یو ابو جهل یو بګیدا عقبه دی عقبه ابن ابي معیط. بل دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې بکله کپڑے بدلولې نو حضرت عبد الله ابن مسعود رنگ ورته صادر چې دا ورته نیولو او حضرت عبد الله ابن مسعود رنگ به دانی ولو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کپڑے چې دا باندې ولې او دغه پیغمبر علیه الصلاه والسلام د خوشخبری چې دا اورولې و د جنت تزیر د جنت زیر ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم. بل یو صحابي چې داغه مبارکي په سابقون الاولون کې هغه عمران ابن حسین یو په سین سره عمران ابن حسین یو دغه پلار د حسین او یو عمران دی. دغه پلار چې کنه حسین دا د قبيله بنو مخزوم سره قبيله بنو خزاعه قبيله بنو خزاعه سره د تعلق او دا قریش دي کنه دارال البدی حسین پسې پدې حسین نه دا حسین دا عمران پلار په حسین بس راغی او دوی چې تر ډیر زیات مدبر سړی او تر ډیر زیات پوه سړی نو د لاړ په پیغمبر علیه الصلاه والسلام بسې او ته حضور صلی الله علیه وسلم ته وای دا کوم خبره چې تاسو شروع کړی د دینه په من کې ډیر زیات فسادونه په خلکو کې خوريږي او ډیر زیات جګړې خوريږي ته د خپل خبر نه چنده قلار شو د سکسان د ځان سره ملګری کړل او لاړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نور صحابه کرام سره په خپل دار ارقم کې یا په بل ځای کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ناشته د صحابه کرام سره او دا
د خپل وفد چې کوم دی د بهر کې نو او ورته وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس دې یوازې لاړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خصوصیت چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ورننه وته نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام وی اقیمو تاسو ودرېږئ د خپل قریش ته ځای وکړئ خپل سردار ته ځای وکړئ خپل سردار ته ځای وکړئ دا سبب خبر نه پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې چاله په دنیا کې سمرتبه ورکړل شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې ډېر زیات خیال ساتو ادر پیغمبر علیه الصلاه والسلام حدیث مبارک هم دی انزل الناس منازلهم چې خلکو سره داغه د مرتبه مطابق خبره کوه مطلب یو کس ته اعلی دنیا لکه الله پاک سره مرتبه ور کړی دا سرداری ور کړی دا بل څه الله پاک ول مرتبه ور کړی دا تب داغه عزت بکې دا احترام بکې دنیا په لیول باندې نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله دا خبره صحابه کرامو ته وکړه چې خپل سردار ته ځای وکړي خلک اخوا شو زیته زیږه وکړو د پزله کې لاول نه تک دا ولګي چې دا کم ځای تر علامه او بیا پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته فرمایل چې دا خلک ماته دا خبره کوي دا قریش چې تا خلک جنگي او دا ضرور په دای کې د یو ورور د بل ور سره جنگي پلار د ژوند جدا کې زوی د پلان جدا کې او د خلکو په منځ کې خطر ډیر چې جنگونه فسادونه پیدا کړی نو دا تاسو خبره ده نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او ورته دعوت شروع ورته وی حسین تر څو کسانو دا عبادت کوي څومره خدایانو عبادت کوي د و پس مګه کې دي ایو په اسمان کې او د اسمان دا چې کنه دا ټول نه لوی ګڼما او د دنیا دا چې دا وړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کو چې اے حسین کله چې تا ته تکلیف در ورسی نو ته کم خدای راغواړي او د اسمان راغواړي ویشش کله د باندې بیماری راشي نو کم راغواړي ویزه د اسمانه ولې د دنیا نه وې دنیا دې تمنګ دې وړي مسلې وایو غټه مسله چې دا منګه ده اسمان هغه ته وایو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل و چې لکه دا سونه دا بده خبره ده چې کله پتا باندې تکلیف راشي کله پتا باندې بیماری راشي کله پتا باندې مصیبت راشي بیا خو الله ته आवाज کوي او چې کله پتا باندې نور سره راشي نو تعالی الله سره بیا نور خلک شریک دا څومره غلطه خبره ده حسین باندې دا خبره چې دا ولګی دي چې لکه دا هم ډېر ناکاره خبره کو او دغه زمونږ د مسلمانانو حل نن سبا کنه چې کله را باندې سخت راشي تکلیف راشي الله پاک زموږ په کور کې چې غم نه پیدا کوي او چې کله موږ باندې غم راشي کنه بیا موږ ټوپې په سر کو جمعات په مخ کې سب کې جندا ولړو او یو سورج کچا ته مړ وشي موږ داګه خپل هم سو جنازې لزو څوک بیمار شي داګه ته پوسو او چې کله رو وخت تیریږي بیا موږ خپل کاروبار چې دا شروع شي دا ډیر نه کار خبر ده الله پاک کله چې ګناګار بندي او دې الله پاک تعوذ کی چې الله مال دار کې و فرشتي و چې دا خو ډیر ناشنا आवाज ده د څه आवाज کو چې تم مخ کې نه لیدل خو چې کله یو انسان د سي چې هغه د خوشاله په وختونو کې الله پاک ربلي او د الله پاک نو سوالونه کوي کله فرشتي هغه د आवाज وکي نو فرشتي دا خو ډیر آشنا आवाज ده فرشتي الله پاک ته سفارش کوي چې الله رضا د حاجت چرنده پوره کړي نو حضرت حسین چې نه هغه باندې دا خبره خو لګی دا او چې دا خډيره خبره ده او زه هم د اسلام چې دا د حکومت قبلو ما الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې دغه یو الله دی د اسمان د الله او د زمکه د دنیا د الله غانو دا څه تصور نشته لري د الله پاک سره هیڅ کوم شریک نشته لري او دا خبره د حسین پزله کې چې دا واوړې او د په دغه ټیم باندې کلمه ویله چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله د ازوی عمران د صحابه کرامو په مجلس کې ناسو په دغه مجلس کې ناسو وکله چې د خپل پلار د خبره واوریدله نو د په منډه باندې راغې د خپل پلار لاسونه خپل کړل د خپل پلار مخ خپل کو د خپل پلار پی خپل کړي او دې چې بابا ته مبارک شي ته الله پاک مسلمان کړي او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا حالت ولو کنه پسترګو کې اوخ کړاله ځکه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ما ته ډیر زیات رخص راغې چې کله دې راغې نو دې پلاری دې او دې پسې پانه سیدو پلاری دې خو کافر دې دې پسې لانو رجا زما پلار راغې دې ته وېرو خو د نور صحابه کرام ته جمع چې اخوا شي دې ما خو شو خپل پلار دې زیو کو او چې کله دې اسلام قبول کو د ټول نه لاول پسې راغې د خپل پلار په ایمان باندې دومره خوشاله شو چې لاسونه ولا خپل خپل ولا خپل پیغمبر علیه الصلاه والسلام ډیر زیات خوشاله شو په دې باندې او نور صحابه کرام ته هم هغه خوشاله شول پیغمبر اسلامي چې د خپل سردار سره اوسې په جلب کې مشایعات چې لکه کلمه علم رخصتيږي نو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته تاسو خپل ملګری سره اوسې بهر ته وسره جنین دا اوتل کله چې بهر خلک ولاړ او چې اوس په ډیره شو اوس په خبره اتر کړي هغه چې د مخ باندې ایمان نورولې دوی چې دا خبره خو بدله ده او د هم اسلام څنګه قبول کړی دی نو عمران ابن حسین عمران د زوی نوم دی او حسین دا هم په دغه سابقون الاولون کې نور یوسف صاحب کرام پاتې شو صہیب رومي رضی الله عنه حضرت حمزه رضی الله عنه حضرت عمار ادائی پلار یاسر ان شاء الله به آینده کلاس کوو او دا خبره منګه د صحابه کرام مبارک ولیکو یو ماته سي صحابي ست ویل کې د صحابي تعریف دار کنه چې کم کس په حالت د اخوالی کې حضور صلی الله علیه وسلم لیدلې او باغ باندې ایمان نه وړي او د دغه ایمان په حالت کې د دنیا نه تللی
په حالت د یخوالی کې یخوالی یو سړی په خوب کول د پیغمبر اسلام نو دې نه په دقیقه صحابي کې نو په حالت د یخوالی کې په حالت د یغزت کې حضور صلی الله علیه وسلم لیدلې هغه باندې ایمان هم راوړی او بیا د دقیق ایمان په حالت کې د دنیا نه تللی لکه په مینس کې به مرتد شوی دا نه د دقیق ایمان په حالت کې د دنیا نه تللی ته صحابي ویل کېږي صحابه کرام دا د دې په ذریعہ سره موږ ته د دین را رسیدل نه د صحابه کرام لکه موږ ته چې موږ وایو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ دې کو پیغمبر سلام باندې دې کو پیغمبر سلام بدا کار دې کو jihad له بده څه لو کوړ ته بده کوړ نه بده سره وته او پیغمبر سلام چې څومره ژوندۍ دا موږ د صحابه کرام په ژوندۍ صحابه کرام په ذریعہ سره موږ ته جندار رسیدل نو صحابه کرام دا معیار دین دي معیار حق دي کې سړی دا وایي چې زه خو پیغمبر منم او زه خو حدیث منم خو زه صحابه نه منم نو دا چې دې کنده کافر کیږي په دې باندې دې صحابه نه وي ځکه چې ته پیغمبر اسلام دین منې نو دین هم ته د صحابي په ذریعہ سره ته واسطه نه منې نو ته پیغمبر سم منې بل چې ټول صحابه کرام چې دي کنه الله پاک د دوی په باره کې فرمایل دي رضی الله عنهم ورضوان چې الله پاک د دونه خوشاله دي او دوی د الله پاک نه خوشاله دي الله پاک دې نه خوشاله او دوی د الله پاک نه خوشاله دي نو چې الله پاک دې رضامند اعلان کړی کنه نو په دې زمانه کې یو سړی را پاسي او وی چیرې د پلانکی صحابي نه دا غلطي شوی دا او پلانکی صحابي نه دا ګناه شوی دی عذاب کې پلانکی صحابي نه منم ځکه چې دا خدا چل کړی دی او پلانکی نه منم ځکه چې دا خدا چل کړی دی نه هر صحابي هغه زمونږ د پاره چې نه دا هغه څنګه نه چلو دی هر صحابي نبی جنتی چې هر صحابي د نبی صلی الله علیه وسلم چې دی هغه جنتی دی او په دې باندې زمونږ یقین دی او په دې خبره باندې زمونږ ایمان دی د صحابه کرام په باره کې یو خبره ته دا نه منو ځکه چې د صحابي په باره کې تا صحابي دي کمزور کو کنه نو تا خپل ټول دین جندا کمزور کو ځکه دا دین خو موږ ته د صحابه کرام په ذریعہ سره په خاص زمانه کې بعد صحابیین کنه وسم قوم سبا یو سبا نه صحابه په صحابه باندې صبائي او فرقه چې دا چې دي کنه دو لکه نن سبا زموږ کوم نوجوانان نسل چې دا په سوشل میډیا باندې ډیر دي نو دوی څه کوي کنه چې د یو صحابي په باره کې لکه مطلب یو صحابي څخه کنځلو یو خو شیعاګان دي شیعاګان کنه حضرت علی رضی الله عنه منی او نور حضرت ابوبکر رضی الله عنه کنځل وکي او یا حضرت عمر ته کنځل وکي دغه د صحابین نه صحابه قوم صحابه سین نه په صحابه باندې لیکل کېږي د صحابه فرقه کم ده صحابه دا یو بيدینه فرقه را وتلی دا دو دا چل گئی کنه چې کله شیعاګان هغه او دا شیعاګان خدا په اصل کې دغه صحابه فرقه چې دو حضرت علی د طرف نه حضرت ابوبکر ته بدر دی وای حضرت عمر فاروق ته بدر دی وای نو مونږ خو جو سادهګانو نو مونږه د دې حضرت عمر فاروق په رضی الله تعالی عنہ په بها باندې د حضرت ابوبکر صدیق هم په دپاره مونږ د څه خبرې وکړو چې دا غینه د حضرت علی تنقیس څنګه معلوم شي نو زمون خیال دار چې مونږ دې شیعه ته جواب ورکو الله له مونږ په پیغمبر پس خبرې کو په صحابي پس خبرې کو په حضرت علی پس او دا جو د دې غیر مسلم دا حربه ده چې دا مسلمانان په خپل کور ولي او داغي اصل مقصود او اصل وجه دا ده چې دوی دا مسلمانان د دین نه بدځنه کوي د دین نه بدځنه کوي نو ډایرکټ خو ستاسو ته نشي ویل چې ته کفر وکا او تا در صحابي نه بدځنه کوي چې تای د صحابي نه بدځنه کړي نو بس تا خبر بیا غته آسان شو چې د دین هم د صحابي په ذریعہ سره چې صحابيان پکې نو بیا خو دین نه له نو دې خبرې به مونږه ډیر زیات خیال ساتو کوم ته څوک د صحابي په باره کې معموله غونډه خبره کوي نه به مونږ نه منو ځکه صحابه کرام باندې ایمان لرل په صحابه کرام باندې هر خبره داغي تصدیق کول او په هر خبره کې داغي معیار حق ګڼل ځکه الله پاک په قرآن مجید کې دا معیار حق ګرځولې دي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا کچره دا خلق د دې صحابه کرام په شان ایمان نه وړي لکه څنګه چې تاسو ایمان نه وړئ دوی په هدایت باندې او کدو د صحابه کرام په شان ایمان نه وړو نو دوی په هدایت باندې شګیږي خدا خبر بس تاسو یاري کنه چې صحابي په باره کې با موږ د هیڅ قسم هیڅ خبره باندې منو ان شاء الله صحیح نه الله پاک د عمل کول توفیق راکړي ان شاء الله آینده کلاس کې بیا د نور چې کم